کم امتحان چې الله پاک په ابراهیم علیه السلام باندې کړ وینا ورته دا کېږي چې ته زوی حلال کا نو بیا د عظیم انسانیت تا ګوره چې دې دومره نه وای چې یا الله دا ولې زکه چې دته پتا وا چې اسلام نامه ده د انقیاد د گردن نهاده چې ارکل تا مړې یو سړی ته پیش کړه ال تبدا تپوس نه کوي چې تو زما په مړې چاړه ولیک دی او پیرا کاږي کدا دی ویل چې ولی خبر اخلاص نو ابراهيم عليه السلام خپل زوی ته وای چې بچیا دا کار حقول دی ستا قربانی خدای پاک غوخته دا او ته هم سوچ وکړه چې سکول پکار نو بیا د خپل زوی عظیم انسانیت ته وګوره معشوم وړو کې بچي قال یا ابت افعل ما تؤمر اے پلارا تاخير مکوا سچ درته ویلی شوی دی فورا هغه کارو تبڅکه ز ستجدونی ان شاء الله من الصابرین زرد چې ما با د خپل چړې لاندې صبر کوونکې بیا تب ما لاله او زب صبر کوم زب څنګه عرض میں داو چې قربانی بنیاد چې د الله پاک د زړه په ټوکړې باندې یې اوس راشه زمون خلکو قربانای په دغه ورځو کې دنیا قربانی کوي سوال د غټ او د وړو کې ګډوري نه ده سوال ستا دړه ده چې ستا پزړه کې د قربانۍ متعلق کم درد ده که یو سړی داسې وي چې هغه د 10,000 روپو ګډوره اغستې شي او هغه والی په 1,200 روپۍ ګډوره الکه دا والی وای خو چا شرطي پوره شي نو شرط به پوره شي لیکن کم درد د قربانۍ چې ده دا هغه درد اجر او ثواب چې ده عزیزانو اب تا ته نه ملای ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سمنوا زحایاکم فانها علی الصراط متاعاکم د قربانۍ ساروی خسار با ساربا علالوای زکه دا ساروی په پل صراط باندې ستاسو سورلای وی او تاسو په سوار روان نو خبره د زړه ده او خبره د زړه د درد ده خدای پاک ستا ظاهری اعمال ته نه ګوري استاړه ته ګوري چې ستا په زړه کې زما متعلق سدي دا دنیا او دولت چې ده ستا په زړه کې زمانه زیات چاپیر ده ستا په زړه کې مینا هغه د دنیا او دولت زمانه زیاته
دغه مال خو ما درکړی نو کته ما د پاره نن په پاوباندې او په کم باندې په جګړه نو زه خدا سم کولې شم چې دا ټول دولت درنوالم او تش د پوما توت پرې دیو جنا عزیزانو یاد لرئ چې دی وخت کې 2.5 روپے چا سره وی خاکا خزدا او کنر دے په هغه سړی باندې قربانی واجب ده خزه سره چې کالی وی یا 2.5 نقد لري پاغه قربانی واجب ده او صرف 2.5 یا 3 روپے دی ور سره هغه د پاره دا پکار دی چې چرته غوا ما کی سونی سیز کچي आवाज ځان لا هغه بنده ته ګډوره غستل ګران کار 1500 روپۍ سونی نن پټول کور باندې خلق یو ګډوره حلال کی یا یو سونی زمونږ په غورونو کې مالدار خلق به یو په وکسبه غواونی په وکس نا د کور خلق بټول راټوله خزه او نر او ځان لا بغواوالی چې د کور ټول لونه او زام انګور او خزه او دا ټول پکې شریک شي بیا به یو لوی کاربل کئ چې ساروی دی واغست یا وس خدای ډیر درکړې او ګډان دی اغستې شو نو یو قربانی به پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره کئ د دې بیا دومره لوی مقام دی چې دا غي درته انداز بیانول نش کګړ دي ځان له د سردار کونین د پاره واغستو او یادی سینی وی او یوي صد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره یادی مور او پلار مړو غټ ساروي او یوي صد غویله پکې واغست مور او پلار رونا نیا نیکه وغیرہ وغیرہ د دې بیا دا مقام چې څومره اجر ستاد قربانه اغي تبرسي نو دومره اجر به الله پاک تا ته د خپل ځان سره محفوظ کی دي ته چې د مرګ نه پس ورشي نو هغه اجر بدر ترا واغستې شي چې دا ستا امانت ته والا چې اوس قیامت کې اره سودا په کہتا ته ملایي ځکه قیامت کې خو به سودا خرسي قران کریم کې الله فرمایي ما عندکم ينفد وما عند الله باق کم شی چې تاسو سره ده دا به فنا شي تا سره څه غوټه چې دا غوټه دا غوټه به فنا شي دا به هلاک شي دا به پرتوي بل چاته به پاتې شي زامن او حرامیانو ته به پاتې شي چای به پیا زنا کوي یا به شراب سکي یا به سارم توپ کوي یا به د زمانه زامن چې دي دا ساغه حرامیان دي چې الله دې امان تاسو یې ګورئ لګي مور پلار نن پور کې د سامنو د لاسه پراته په خواب خلکو د لونو څوکیداری کولا اوس به د زوی څوکیداری کوي چې دا قرانه بایسکوپ تلاړ نشي جواریو نکی شراب نسکی غلاو نکی ډاکاو نکی زوی په قهر باخته او ورپسې
نو استا غوټه چې دا هغه به دی رامیانو ته پاتې دا ټاکې ډېرې په سختۍ د دې غوټې څوکیداري کړې ده ابدي ته پاتې او خدای له چې ورکی نو ما عندكم ينفد وما عند الله باق خدای له چې ورکی به محفوظ پرتوي او چې ته پرېګ دې اب هلاکش نو د دې وجنا کم شي چې ځان نمخ کې خدای ته ولېږي اب محفوظ پروت کوشش دا وکړه علماء لیکلي دي چې چا سره پیسې نه او قرباني وکړه په قرض واغسته په قرض واغسته او قرباني وکړه نو الله پاک به مخه کاله د قرض مخلاص کړي او دې به غني کړي او الله به د قرباني خپل توفیق ورکړي د دې دا مقام اوس په پاکستان کې دا سه خلق مشتا چې اغي دا وایي چې قرباني چې دا اسه ساروی زایشی پکار داده چې دا پیسې چرته فند کې ورکی فند کې نو ماوی چې دا د څه شي په فند کې ورکی وې د پاکستان کم فند کې ورکی نو مال د پاکستان د فندونو خو بیاړه تباش وا اخواري او دور چې پیراشي دا غ فند کو رانش پاکستان په فندونو کې د پاکستان فند کا چرته د سړی توپ په ځای کې لګې دي نو خلکو به پکې ور کړي وي پاکستان فند خو یو څو کورنۍ دي چې هغه د لاسه تباش یو څو کور دي چې په پاکستان حاوی دي د شاورلیټ پرزی دي پارا کړه باندې فټ پاکستان فند کې و د پاکستان فند کې خو نه کله یتیمانو د اوګو تګو نهارو په فند کې دی 1 کروڑ روپے ورکي او د 100 روپو ګډوره دی په دغه ورځ حلال کړي نو غاړه به نه خلاصي قربانی وای اراقه الدم تا په دې ورځ باندې وینه تویول دیته قربانی وای که په دغه ورځ دی وینه توی نکړو 1 کروڑ روپۍ دې د خدای په نامه ورکړي هغه د قربانی غاړه چې دا ابد نه خلاصي نو فن من کې ورګمال پاکستان کې ډېر رامیان دي اوس یو قسم آرامي پکې ده د دې ټولو علاج به وشي او که نظام په ملک کې د چا صحیح مسلمان پلاس کرا ز په دوربین کې منوینم چې د پاکستان نظام به د صحیح مسلمانانو پلاس کې راځي په دوربین کې یا دا قوم چې ده دا به د چا خو مسلمان انتخاب کوي دا قوم به سبا بیا وګوري چې دغه زاړه غله او زاړه شرمخان او زاړه درندگان چې دي دا قوم به بیا ور سره مرګري او دا زاړه درندگان به په دې ملک باندې بیا راوړي دا قوم به وګوري دا خانان او نوابان او جایگیردار چې دي دا قوم به بیا د دوی نه ټوکرای کیږي او دا درندگان به د دې ملک بیا حکمرانان تاسو به وګورئ دا سوچ دی قوم کی نشتا دا پخبر ګړوند قوم دی
دا سوچ پکې نشتا چې یو شی ازمایلی چی نو ازمایلی شی بیا څوک ازمای په کوم شي چې ازمیخت شوی په هغه شي باندې بیا ازمیخت کول دا د یو بیوقوف او د نادان قوم شیوه ده. 40 کاله وشو چې ازمایلی قوم چې دی هغه دوی بیا ازمایي، ازمایلی خلق چې دی هغه دوی بیا ازمایي. او وای څه وای کعبه سل مړونه وکي ابای بیا ابای دا ایو سړی مور سل مړونه کړي چا ورتل بیختی وځه دی خو سل مړونه وکړه دا کنجری نه څه غواړي هغه سه کې کعبه سل مړونه وکي ابای بیا ابای دا. نو زمونږ د ملک سرمایدار کا سل مړونه وکي او مټیس دا ټول مټیس دي. د ابتدا نه 1993 ترنه پورې تاسو وګورئ دوی د خدای بندگان نه دي، دا د کرسی او د اقتدار بندگان. مسلم لیگ نه مال دا کرسی لیگ دی، کرسی لیگ. کرسی لیگ چرته چې کرسی هلته پکې دوی نو دا د خدای بندگان نه دي، دا د کرسی بندگان. کرسی ملاویږي بیا نه نظریه شته، نه دین شته، نه ایمان شته، نه غیرت شته، نه حیا شته، نه پښتو شته. هیڅ نشته. عزیزانو نظریه چې د چا نه وه هغه کې ایمان هم نه. نظریه د چا نه وه هغه کې ایمان هم نه. غیرت پکې نه. نظریه خو یو شی دی. ما یو ځل په سن 70 کې مفتی محمود للاس ور کړو. نننه وګورئ دا دشمنان لګیا دي نن د مفتی محمود صفت کوي. لوی سړی په څو لوی سړی په دیو چې دنیا او دولت ته اړه کړي نو زما پنیز په هغه چا کې ایمان هم نه چې د چا اړه دنیا او دولت ته کېدو. په دولت څوک خرج شو هغه کې ایمان نه. دولت ته ډېر ټینګ کو ته غیرتی میں ته ایماندار میں ته مسلمان میں ته هر څار. دولت ته ډېر ټینګ نه کو د ماشکیر اور وې ډولکی ته نشوي ټینګې ده تاکہ ایمان هم نشتا، تاکہ غیرت هم نشتا، تاکہ حیا هم نشتا. لوی خبره د دولت ته. زمونږ ځان نن دولت ته نه ټینګي بالکل. اوس کمال یې راوړي الله لاس به اوچت کم خوله به چینګه کم سترګو نه به اوښې راوبیم دعاګانې به لاړ. بیګاره ته یو سړي وی ما ته وی چې یاره مولانا صاحب ستا دومره لویه ډنګاوه ده په دا جومات ته دې وګوره. نو ما لوی جماعتونه غټول د پاکستان حکومت دي نو موږ له لوی جماعت څوک راکوي؟ لوی جماعت کې خو به هغه خطیبي چې هغه د دوی نغارې غږوي.
او زه خو د دوی نغارې غږولې نشم. یو ځل ماته حکومت وی چې دا معبد خان جماعت خطابت تکوا مال ټیک دا لیکلی سره کو، یو لیکلی زه در کوم او یو لیکلی تاسو راکئ. زه دا لیکلی در کوم چې تر څو زه ژوندیم زه به تنخوا نه علم، د دې جماعت خطابت به مفت کو. تاسو دا لیکلی راکئ چې زه څه ویم به تاسو به پې خفه کېږئ نه. ما تل دا چرته کېدی شي، نو مال بیا دا چرته کېدی شي چې زه به ستاسو نغارې غږوم، زه به د پاکستان دا د رډو ګډو مړونه چې دي د دوی صفتونه کوم. ښځه به چې ده د ګډې غوندې په سرکونو ګرځي او زه به د هغه صفت کوم او په منبر به یې ښه ویم. والله کې وویل نن 2 میاشتې مخکې 10 لکه روپۍ راته وویلې، 10 لکه چې دا واله دا جومات جوړ کا. 10 لکه ما ورته ووی چې والله العظیم چې 10 کروڑه راکې او دا جومات په د سرو زرو جوړیږي چې زه د پاکستان د خزانه په پیسو د دی وزیرانو د لاسه جوړ نه. دغه سپیره خده چې سپیره خوند به ای مونږ زرا والله کدا بار پیپونم لګولي اوس د دې پیسې مرا سره نشته. که کم یو در کې غوړ غوندي په دې جمعات کې اوس ناست غوړ غوندي سپیره نه، نو مانځه نارسته دي مصالحه ته راوړي. غریب نه غوړ قدر کی. نو ما وی چې 10 لکه روپۍ به پر ریکارډ راځي. دا په تقریر کې ځکه وایم چې دا کیسټ واوري دا د کوسړب چې دا کم خدای ورک کړه پر ریکارډ برازي چې بجلیګر ملام جمعات د پاره 10 لکه روپۍ واغست. نو زما پاومه پیړې د نالتی چې زبر د سلويختو کالو او 10 د پاکستان متعلق په 10 لکه روپۍ ماته. نو زما عزیزانو عرض داو چې خبره دړه ده، خبره د ظاهردارای نه دا لوی لوی جوبو مبو والا. نن اسلام زمونږ د لاسه په شرمونو شرمې، اسلام مونږ تبا دا د پیرای لوبادیم چې پزانه چولی دي او دا د مولاتوب سار غړولی. نن دل کے پپجل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو لگ گئی گھر کے چراغ. نن زمونږ د لاسه مسلمانه ته اور لګې دلې مونږ دعاګانې به اعلی قبل دي چې مونږ وګیو. اوس مونږ دعاګانې نه کوو. پرون راته چاوي چې پلانې او پلانې مليان قاضیانو لګي. ما ورته وی چې خبره دادا چې یو خزوه داغه نوکر نامه و بجای څه نامه و بجای بجای بوجای نه بجای بجای نامه و نو ار کار به وران کول ار کار. نو مالک به وی چې فټ مو لعنت اخر چې ډیره تنگ شوتی نو وی چې په فټ مو د بجای سشي چې سوی پوزا په دې بیخ کې پرې کړې نشي. بجای په فټ مو نالت نه شرمي سو پوری چرانی ولی نه او په بیخ کې دې ته پوزا نه غوسه کړي.
نو نن په مونږه والله که په فټ ټیمو سکی دغه قاضیان دی خدای دا د امیر صاحب په تو پغار کی دا قاضیان چې په عدالت کې کېنه دوی توایا چې هغه کورم ران شاه چې د پلار کورم او تاسو پکې اوسېدی تا چې په عدالت کې کېنه ته په غل د لاس پرې کولو فیصله کوله کې د ضیا په حکومت کې او د امریکای نن ستا په پاکستان د امریکای حکومت ته اول تدا تاج و تخت برطانیہ لاندې وې اوس د امریکای لاندې ته غلط پرې کوشي په زناکار د سنگسار حکم کولې شي ما ته یو افسر وې چې یرجی چې صحیح ګوانی نو بیا بکیږي کنه مال صحیح ګوان څه ته وي ویل چې دا سه گواہی چې نه پلار دروغ ویلی نه نیکه دروغ ویلی مال خچ پلار او نیکه دروغ ویلی داغه گواہی نه قبليږي ویل نه مال ستاد مور نکاح چې تړلې کېدو نو هغه وخت کې مولا دا تحقیق کړو هغه ستاد مور گواهانو نه چې پلار او نیکم چرته دروغ ویلی کنه ویل نه نو مال د مور نکاح دی اډو شوه نه دی او تا رامي پیدا ځکه چې مولا ستا د مور نکاح کې تحقیق نه وکړي د گواه نو کې دې شي دا غم پلار او نیکه چرته دروغ ویلی نو ستا د مور نکاح ډو شوه دی ستا د خزې نکاح بم نه ستای کچا سره د نکاح غم ا پولاو پسې منډي دلته کې نه دلته کې نه هلته کې نه غوخه راوړه لگا قورمه راوړه و لگا دغه راوړه زارو خره نکاح ضروری دی په خاور مور شي نکاح ول ضروری دی سنت طریقه د نکاح د چټول واده والا په پکې ناشتي او کدوله که خلق واده تراغلی دا ټول بناستی او د دوی مخ کې به نکاح تړلې کی ضروری وخه راوړه تیکا راوړه سنت ته ورتوالی سبا بیا غوړې ګوتې په ګیره کې مو وایره وایه خدای دې سټاو بس دا وخت کې چا دا تحقیق کړی دی چې الګا دې ګوانو الګا ګوان او زې څوک ولا وګورئ دا سی وایي کنه وایي کته دا تحقیق کین استا نکاح ماډو شوی بھائی ګوا وګورئ چې غلام عمره نو باقی چې مسلمان قدر او داغه گوی به قبلی مسلمانو بس خبر اخلاص نو عرض میں داو چې نن زمونږ د لاسا د ملک بیړم تبا کی دین او مذهبم په شرمونو شرمی زمونږ د لاس عزیزانو دنیا ماتا ابل اور ازرا سے لگیا ہے اخبار کی دنوں لیکلو پلانه علاقہ ادرے کے پلانه علاقہ ادرے مال په منبر ناستم خدای پراسته ک پسل رګو کې مې یو رګ کې دارازي چې زب ودرېګم ک زو ودرېګم زب څوک زب څوک اوس مې خلینا شکرای جوړه شو په چغو والو والو څه مې وکړه او که اسمبلی لارشم 2.5 منبران وي نو یو کم 2.5 به یو مزاجی زب پکې بل تورای غوم نه زب پکې څوک او نصیب مې بار به مې غرزي یا بډا زو غب پکې کیږي یا چې بار روزم کنزلې بکوم ا د بجایرونه به غیب په پوزه پرې کوله شمن په فټ ټیمو نالت باغی شرمېږي نه دا ستاد قومي او صوبایي اسمبلی منبران چو دا شرمېدلی په څه شرمېده ها که خپل خېټه ډکول 50 لک او یو کروڑ روپے والی هغه د شرمېدلی دي په قسم په خدای کې سترګې راپی غیب اوس بیا ودرېږي او دا قوم به ور سره مرګري یو منبر یو کروڑ روپے والی پالاکا کې دا تانو کار نه دی کړی یو منبرو چې وخت راشي د دنه بزه پرتګو باسم او په سر به ورته تړم ما ته یو دوه غریبان چرته نشته او دوه سیکلی دي چې ولای ورکم مال ولی نشته ا دوه غریبانو ته ما ویلي
چې هلکه 2 سیکلې برازي او خدای ستاسو کار وکړو ترنن هغه سیکلې راونه لګلې غریبانو بدا خیالي چې د مولانا صاحب جوړو والی هغه منبر نن می اخبار کې کته بیا ودرېږي ما چې د تانه پرتګو نه وستو زبد سړی زوی او مالزه خو زکه نو درېګم خدای مې دې دعا کوي چې څوک مې مجبور نه کړي زکه نو درېګم چې بار ورته خیم چې بمباری پکو چې پکې ودرېګم او زم منبر شم بیا دوی ته کنځلې نشم کولی نو عرض مې دا عزیزان چې د کم ځای خراده پاکستان امل ته ودرېږي صحیح نظام په دې ملک تصور مکوئ الا مگر کا آسمانی نظام بدل شو او آسمانی فیصله داسې وشوا چې خدای د دې ملک نظام بدل کو کني وې د خدای په لوی کرم بکیږي په عقل ګرانه د زما د آشنا د خدای کرم او بش او که په عقلی زما خو عقل کې نه راځي نو دیو جن عزیزانو اختر حکومت اعلان کړی دی چې 25 تاریخ باندې اوس چرته چا میاش په کوم شپلی دلې دا کوم کلی مدي کی ها تشتا نشتا زیارت پشپا یا چهارشنبه پشپا ایس پتن اوس بسکو چې خدای او سغیل لار واری څه دلیل خو پکار چرته کوشش وکي راتلون کی جمعه پورې کوم کلی علاقه کې بلزي زیارت پشپا یا چهارشنبه پشپا چرته یو 2 غوانمو نو مهرباني وکوي ما ته به را رسوي ٹھیک شو نو الله دې توفیق درکې چې قربانای په خې طریقې سره وکړي او دړنه دا سي قرباني وکي چې څو وخت کې د ساروي په مړای چاړه راخلې کیږي او ستاړه دا سي درد کې لکه د ابراهيم عليه السلام مړ چې درد کړو د اسماعیل په مړای باندې ما په خپل ژوند کې چرته چرګوم نه دلاله کړی په زندګۍ په دغه ورځ قصاب ما ته وی جراشه مولانا صاحب چاړه ماړه پیرا کاګم ما وی چرورا زاړ ول تیمنا واته ودا خو سنت دی مال خبره نه چې موږ د فرض او نمنی اوسګار سنت ورستو درجه ده والله کا ورته کته ردی درد نو خبره دړه ده سمره دی واسطه عمره بکې ګوره تاسو ګورئ دا زمونږ د وطن مالدار خلق دا خانان مانانو ګورئ دي داسې واړه پیشوګي الکه دا ولی وې د دې غوخه لګه کچا ده نو ځان لا دی اغسته ځان لال تبه خوري نو بیا ورته فریزر ساتلی فریزر پاغه فریزرو کې کی دي نو 2 میاشتې بیا خوري واجدا په دغه ورځ چا چې قرباني نه کړي د پاو په ځای 2 سیره ورواستوا سرمنه د قربانای چي دي عام طور د جمعتونو امامان چي دي اخوار دي غریب کم امام چې مالدارو سرمایدارو د پاکستان وظیفه ورته ملاوي ده کاغلم سرمن ورکړه نو کورم د پلار او د نیکه مراد ده کاغلم ورکړه او کم امامان چې خوار دي او اوګي دي بال بچدار دي جمعتونه مسجد هلاک دي
نو عزیزانو هغه امام له بیا ورکړي تا د هغه حق که امام خو گزارای کېدا بیا خوار غریب اوګه دګه نهار کونډه رنډه دا ورته ګوره خدای دې توفیق درکړي نو عزیزانو عرض داو چې په دغه ورځ فیاضی وکړي خوار غریب الټوي چې په دغه ورځ د چا نغره سوړ پاتې نشي څوک اوګه پاتې نشي یو کور او یو نغره په دغه ورځ سوړو الله به ټول کله په جهنم کې پیاچي ټول کله په جهنم کې دا نه چې تا ول سیخونه پیدا کړی دي غوخه به پوري تاو او خوار غریب نه غریب باندې د چایو بندوبست خدای دې توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمدلله الجی کله وي الجی کله څه چل دی تاسو د مور میړه والا پیدا کړی چې هغه سره به منډه وایي پارام کې نه بیړه دې غرکش پارام کې نه سټه موزه خپل روزگار کوي او که وخت راغی چرته ووټي چاله ورکي پارام کې نه ټول پرتګونه دي غریبانو وستي په دې دغه سواری اورډر اصلي تاسو د وجنو سرمایدار سنداگان سارب پراتی صاحبہ او دا غریبانو ته وګوره ساله ورته خدای ته وګورئ خدای ته رجوع شئ قرآن او حدیث ته رجوع شئ چې دنیا مم خشي او آخرت مم خشي کینی تبا کېږي نور به ذلیل کېږي نور به رسوا کېږي نور به شرم تاسو د مور میړه والا پیدا کړی چې هغه سره به منډه وایي پارام کې نه بیړه دې غرکش پارام کې نه سټه موزه خپل روزگار کوي او که وخت راغی چرته ووټي چاله ورکي پارام کې نه ټول پرتګونه دي غریبانو وستي په دې دغه سواری اورډر اصلي تاسو د وجنو سرمایدار سنداگان سارب پراتی صاحبہ او دا غریبانو ته وګوره ساله ورته جوړ خدای ته وګورئ خدای ته رجوع شئ قرآن او حدیث ته رجوع شئ چې دنیا مم خشي او آخرت مم خشي کینی تبا کېږي نور به ذلیل کېږي نور به رسوا کېږي نور به شرمي سرمایدار درته خدای خی وقتن په وقتن وی خور پرون دې کته داشنی ټوټه لګېدلې په موټرونو باندې کتم ننسش دلته وزیر دې پوزه او د ځنې ساري جنگي خپلو ابل اورز میں کتو صاحب په دغه کې وړو کې موټر کې ناست دا پوزه نورم راټیټه شوی و نه خدای دې مال هلاک کچ هلاک دا خدای مردار تم دې بد قسمت عمل کو وزیر کړي وي شرابی غل ډاکو بېایمان بدمعاش تم دې دل عمل کو وزیر کړي مونږ چې ورځ تیر کې وای زاغان کې ناست په سرد سروي تو دیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي یو مولا ورغله ورته ځا مولا سے ما سره ټیم نشته ما ته چراغ نه ما ورته دا شعر وې چې زاغان کې ناست په سرد سروي تو دیان ته لاندې د ځان ویرونه کوي رزلال پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي چرته رزلان د زمانه ګوري
په سر د سر ویناس او چې راوي غورځي په عالم کې رسوا کی دا د خدای عادت په دی کور تلاړو وزیر اعظم خیال کوي چې اوس کومولانه تپوس کوم چې دا مسله څنګه ده دا خو زما بی عزتی ده ځکه چې وزیر اعظم به جنیجو به څنګه د مولانه تپوس ا جنیجو مولی دو ما به وی چې دا د شاولی قطار بانسته کنه لا خدای غرق هغه بل څه شیروانی اچولې و کو کین بکې ده او زیاولک چې ده د لګ مکره غوندې ده وخی موخي توي نو خدای لګ راټینګ کړي او جاړي بیت الله شریف پورې ځانو مګي رو مګي کنا نو مکره ده د انجام او حشر او تماشا بم کوي چې د سره بخره ځکه چې د اسلام نوم شرموله ده په عالم کې د سره بچکیږي خدای دې امان راکړي وزیر اعظم نه تپوس کوي خپل غلام چې صاحب ولې خپای ول بادشاہ را نه یو مسلې تپوس کړو زه په اړه پوېږم نه وې څه مسله نو ول ته به څه پوېږي وې چې زه پوېږم دا قران الله د غریب په میراث کې رسول ہے قران همیشه خدمت هغه سینې کړې ده چې کوم سینه اوږي وي مړی خېټه او مړی سینې چره د قران خدمت نه تاسو ورشي دا سمره مدرسې چې دی او دا طالبان پکې سبق وایي د یو خان او د نواب او د ارباب زوی په پکې ونه ګوره چې اسلامی مدرسه کې قران او حدیث وایي ټول د خوارانو غریبانو بچی پکې سبق لیدلې معتبرانو بچی صاحب کانوینٹ پبلک سکول او مری کالج او نتګلای کالج او پلانې کالج او پلانې کالج معتبران پدې اوس مونږ د خدای په سیلاب یوړې کی چې چا زامن ولنه تګلای او مری کالجونو کې سبق ویلې دی او دغه مردار شي نو مونږ د آیات کرسی باندې لوټې د مو د خان زت طلاق سپیک پوته ورچو چاله چې خدای زره او بخیا بخي خدای اب بخي اوس مونږ غزان لوګي چې امام له جوړا ورکم بر شو چې د جنت توتی ده بعضی پکې امامان دروغ موي زوی راشي وي بچیا پلار مې بیگا خوب کیو دي دا سپ شین تخت ناست او دا ملائکه ورته دا ملائکه ورته غیر چا پیر کې استغفر قرآن کې پښین تخت ناستو کده اور په تخت ناستو مونږه د سکو زه په جلک زمونږ دلته یو استادو هغه بدلی چې جنازه پیښه شو چلک داسې غوړ مړې به د علاقه کې شوو کنه نو داسې غیر چا پیر به کېدو کله به تبارک الذی شروع کړه کله به څکول او چرته خروالا خوار سپیره به مړو نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمد ولا الضالین دعا وکي ډیره ګرمي ده د غلقو ته تکلیف دی امین الله اکبر الله اکبر زه او چې سرب مړې بو کور به ورې دوم ول به صبر وکي سپېګمه ولا دموم کله مونږ سره بچ کیږي مونږ سره خبره زمونږ ده ته خو مې روان کړې جنت ته چې زب کم طرف ته زب کم خوازم او قافلې چې د یمین شمال بیلیږي قافلې چې د یمین شمال بیلیږي اے حافظه بمل د کم کاروان دو لارې وي خي طرف ته د جنتیانو ګس طرف ته د دوزخیان خدای چې مونږ به په کوم لار ځو په خي طرف بزو که په ګس طرف مونږ به کوم پاز وزیر اعظم نوکر ځان سره کو سبال او دربار ته بوتلو و زما دا نوکر بجی د کل یوم هو فی شان جواب در بادشاہ ورته داسې کوس پاسو کته ویلکا
کل یوم هو فی شان، ار ورځ د الله نوی شان کی د دې څه معنا هغه ورته صاحب وکړه. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اے بادشاہ ہر ورځ د الله نوې شان او نوې کار دای، شپای ورځ په کرانه نباسي رڼا جوړ کی، ورځ وی شپه په کرانه نباسي تیار جوړ کی. رزق ورکي هغه چاته چې رضا وشي به حساب. بل کار نه د الله دا دی چې د ژوند نه مړ پیدا کی او مړی نه ژوند پیدا کی. وی په دې یو ټکی بادشاہ ورته پوه نشم چې ژوند نه مړ پیدا شي او مړی نه ژوند. وی صاحب چرګه ژوند شه ده اگای ته مړ پیدا کی، اگای مړ شه ده بچی ته ژوند رو بس. بادشاہ ویل ٹھیک. وزیر ته و با صدا د وزارت جوبه دی او د غلام ته واو ته د وزارت قابل نه چې په قران نه پوي. وزارت قابل غسوک دي چې په قران پوي. جوبه وزیر اعظم وستا او نوکر ته واو. چې وای غوستول خدای د سیکول شي. د جنیجو د نوکر په زیاده چې کوم نن د ملک وزیر اعظم، نو د جنیجو وزیر اعظمي خدای دغه نوکر لا ورکړه کوي نه کړ. خدای د سیکای چې وای غوستوله شاهي سلامي ورته وشو. دا غلام بیا را پاسه دی بادشاہ ته بادشاہ سلامت. دې ټیم کې د خدای یو نوې کار بل واورا. هغه ورته وایا ورته وی قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اے بادشاہ عزت ورکول والام خدای دی، ذلت ورکول والام خدای دی. او مغورز دا لانور پر وته نه دی. دا وزیر اعظم او زی غلام ما او سه ز وزیر اعظم کړم او دا زما غلام کړو. عادت ته خدای په دې جاری دی. کلند نشي منټ کې ورته خدای ما لندن پرونو ګور استاد پیښور کمیټه ماته سسپند شو. ولی سسپند شو؟ وای چې دوی خپلو کې په جوړېدنه جوړېد سمانه خواړو کې تازان طرح کو مازان طرح کو ها قبل څو اډو کې لکه د دوه غویانو منځ کې ټانټا ونخري. یو غویم په فلانه نه ایستي او بلم نه ایستي، یو غوی دا سراج کوي بل غوی دا سراج ټانټا پکې خطر. دا چل پرون چې چا کړو هغه سره مننو شو. د خدای عادت په دې جاری دی. خو افسوس په دې دی تاسو قانوني خبره ده تاسو په پوهیږئ یا نه چې 21-22 باندې پرون خود بجټ منظور کړو په 21-22. نو بجټ دې په 21-22 منظور کړو
او کمیټای دې سسپند کړه ځکه چې جوړېده نه. دا وی درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار بس پوبو کی دی غرزولے میں موراتے چی کلمنی دی لمدی کی نو وجنم دیم نو 21-22 باندی پرون بجٹ والی پاس شو چنن پی کارپوریشن سسپینڈ دا زمون ملک بیا تاسو گو رہے پرون قومی اسمبلی ماتشوا وفاقی کابینہ ماتشوا ولی صدر صاحبوی چې دا ټول نااهل ظالمان دي د قوم دشمنان نو په کوم صابون دی وینځل چې اوس اهل شو او مغه ظالمانو د قوم دشمنان دي بیا وزیران واغت اوس صوبه سرحد کې د خدای خیر پیښ کی چې دلې بلاد څه چل کی صابون دوی لم جوړ راغوخته دي او چې زه هغه د نور جمال کیسه لبر مولا صاحب ګیدړ حلال دی ویل نه مردار دی ویل استادوی هوی نور جمال چې حلال دی هغه ویشته دی ویلو درېږي چې بیا ز کتاب چې کتاب راغسته دی ویل میاں گل سنو جتھے میاں نور جمال گدڑ شجر سب حلال نور جمال جی چرته ہی گدڑان می دڑان ټول روا دي چې زما زوی وشته دی بیا روا دی نو خبره ماما د نور جمال د ک نور جمالان یی خو پاک صفای دولت دیو خان وی نواب وی موټر دیو خزا دی وادا سے چومبای غوندې ځان سره دی ګرځول را ګرځول مزه کوا صاحب مخ سره به پاکيږي او کس پیروي خوار وي خزا مزه دی داسي پودړه غوندې وا کور دی دا غپلارم وران سترګ واوري په پاکستان کې دوه سيزونه دي سره سترګا او دولت چې سره سترګا دی او دولت ته مزه کوا سره سترګا او دولت ته نو کور دی دا غپلار او نیکه مران واخر دعوانا